مرشد کړو د علي سي په باره کې یو خلکو غداري وکړه دا هغه ته اشاره ده لتسلكن سبيلا يصدقكم بالغدر في الأئمة بعد الأنبياء د امامانو په باره کې تاسو د مخکینی خلکو په لارې باندې به تېرېږئ لار څه ده غداري ده حالانکې داسې بېکاري خبرې قوله تعالی قال الذين لا يرجون لقاءنا کوم خلک چې زموږ ملاقات امید نه لري ائتي بقرآن غیر هذا او بدله د دې نه بل قرآن راوړه یا د بدل کړه فسره او بدله بدل عليا ومعلومة أن علي لم يسبق له نو دا زمير راځي علي سبت کې علي سبت کې مخکې راغلی نه دا کم ځای شروع شو دا کم ځای راځي قوله تعالی إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم کوم خلک چې ایمان راوړي بیا کافران شي او بیا د کفر سیوا شي نو الله پاک دې به نه بخي ولا ليهدينهم سبيلا قالوا إن هذه الآيات نزلت في أبي بكر وعمر وعثمان دا أبو بكر وعمر وعثمان مبارك الله آمنوا بالنبي أولا أو إيمان راوړي ثم كفروا بیا کافران نعوذ بالله حيث رزق عليهم ولاية علي فتكون علي في الولاية فيش كريشو نو بیا انکار وکړو ثم آمنوا بالبيعة لعلي بیا په ایمان راوړو په بیعت علي باندې ثم كفروا بیا انکار وکړو بعد موت النبي صلی الله عليه وسلم ثم ازدادوا كفرا بأخذ البيعة من كل أمة نو دا اوس د کم دینه لګیدا قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة بني إسرائيل تري چې تاسو ته حکم کوي الله پاک یو غاټه حلال کړي وقالوا المراد بالبقرة عائشة أن تذبحوا بقرة نجت عائشة کې شي ته والمراد اضربوا ببعضها ثم تطرحوا بها دا ځان دا حرامي کوي دا مخاطب باندې کې دا دي چې په پیر کې ترجمه چې کوم کنه نو وی چې فذهبا ده کنه موسی علیه السلام هارون علیه السلام ته وی فرعون ته لاشي وی هغه وی فذهبا تاسو لاشي دوه طالبان دا شامل څو مولا وای د دې نه هوا خوشي کړي او کله به وی ذوق انك انت العزيز الكريم يا كوري مهتمه وسكا العذاب في فيلم مناسب عبد الهاشم په دنیا کې ډېر عزت مني خلکو کې ستاسو عزت به کولو ته مهتمه یو تاسو او دا ها ولا عصر ان الانسان دا څه خبرې دي دا هغه باندې مشن دي غلط تفسیر نه او یو سره چې ټول خبرو کړو په دې چې څه مولاره پیری مولاره خبره قسم په دې چې دا خبره مال حیا راځي چې تاسو د قرآن ترجمه ده دا تاسو د څه په یو لونه بار د دنیا دی په تاسو ته شامل دا بدايات دي دا خبره اخو دا چې جنگ دی نه پیږي نو دی په شاګرد نه تختی وره نو دا غیر دې تمام قرآن سره دا څه زموږ موضوع دا نه دا خبره نه مفتي محمود سے چاته پوښتنه چې د مولا دې تاسو څه خبرې کوي د دې موږ دې کوي دا خبرې کوي تاسو څه خبرې کوي تاسو وی وسلام به ته نو یا تاسو څه دی بل بیا روس جواب ورکړه چې اخو داغه مقابل مړي یو امامان دي او زموږ مقابل حکومت ما چې دا خبره کوم سبا د اخباري زمان ته اوس پکې دا تاسو یو ملا باندې رد کړه ملا څوک ورته دا چې بیر ملا دی کومه سره چې دې بین اقوامي شخصیت جوړ کړ لګیا به درته زه دې نه خبر نه کوم اوسم دا دی په رحمان په لګیا دي هر څه وایي بدرحمان د دې چې ذکر کړي چې ټول په دنیا کې ذکر کړي اړه مونږ چې دی چې مفتي محمود مثال د غر دی غر یو شری د غر سره ستاسو کراوي نو څه به ماته راته څه نقصان کول شي بدرحمان مفتي محمود د نو کې شي اوس دې د بدرحمان سره په نو څه وکړي دې ځل لاشي ایرپورټ ته د عمران خان ملتونه وکړي څه وکړي عمران خان د څومره دقیقې نو هغه نور هم ګندګي
نور هم بې دوباره کېږي خپل اعتبار به خرابوي نور به دې کې څه نشي کولی وقوله تعالى انما الخمر والميسر وقالوا المراد بهما البرتقال دنیا کې چې تبرته نور دې هم د دې کې دنیا کې چې تبرته عبد الرحمن بن جعفر ذي مثال دا ورشي دې باندې زموږ د عبد الرحمن سره څه کار دی دا کار دی چې اسلام لپاره دا کار دین الله نشته قاتلهم الله ان تاخذ زموږ چې الله پاک په غرب کې چې دې څه روان دي او به اختصار او په لړو خبر حاصل کړي چې په مذهب الباطنیه وباء او ظلال باطنیانو چې دا وباء دی جمالي ده او ګمراهي ده وانتقل اليه من المجوس دا د مجوسان نه دي وهم يؤول الجنايه بافشاء السر ابو بدر جنايات دي افراد فرول ويقولون الغسل بتجديد العهد غسل التعليم بيكون بتجديد العهد او تيممنا بالاخذ على الماضي والصوم بالامساك عن كشف السر ثم مطلب سره نظام ساعه الجراز ذكر لا ما لديه من ضلالات من النساء وهذه التاويلات الفاشله من اشد وانكى ما يفيد بالاسلام والمسلمين ذلك خراب او دير بدي اسلام والمسلمان المختلف لانها تؤدي الى نقص بنيان شريعتنا ذكر رسي بنيان الشريعه خراب ولا حجرا وتجد القران الغوبة بين ايدي هؤلاء اذا القران شيء یو عجوبه په پاتې شي یو لږه وشي د دې سارو په لاس ومن فضل الله ان كتبه لم تظهر الى الوجود دا الله فضل دا چې د کتابونو چې وجود ته نه دی راشي وانهم يكون هذا في نفوسهم دا په خپل ځلونو کې پټي وينفسون به بين كل حين واخر او دې چې اخره پوری دا په دې سره صاحب اخره او دې لږه وهم الى الزوال والفناء ان شاء الله تعالى الله كفاري من الزوال والفناء فيه والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون الله پاک کار باندې غالب دی لیکن اکثر خلک دې وشو دې باندې دا سبق ختم شو اوس به تفسیرونه دي او د هغې مؤلف څوک دی او د هغې شهرت په څېر دا به تاسو ته معلوم دي نو تاسو ته ورته ولیکئ صحیح تفسیر کوم دی او غلط تفسیر الرحمن د دینی مدارس حفاظت کوي زه وایم قسم په خدای د عبد الرحمن د دینی مدارس د نقصان رسول د اشاره ده الله قسم نقصان رسول قسم دا غلی نو بیا په قسم په خدای عبد الرحمن غوي نو حکومت د اسلام آباد د مليانو مبارکي حکومتونو مبارکي د مدرسو مبارکي سخن واسره وګورئ دا چې په اسلام آباد کې څوک مدرسه نشي جوړولی په اسلام آباد باندې د هر قسم مدرسې پاتې څوک امام وي نو هغه د حکومت تابع وي اوس دلته کې دا حکومت پیسې ورکوي په هغه کې شرایط دي امامان لپاره چې دا امام به سیاسي جماعت سره بلې دا امام به خپل مرضي سره خبره بله کوي دا امام به داسې داسې کېدې څه خبرې نو دا خبرې ټول ملیان ته ویل پکار دي چې دا حرامې پیسې دي ملیانو پیسې دي دا پیسې د امامانو حرام ورکوي د دې نه قرار شي وانه سخت غلطي به وکړي د جوماتونو نه به ختم به شي او بیا به دا خلک به هم پیسې رامنځته ورکړي او بیا ستا دا خبرې کولو طاقت دی دا یهودیان او دا قادیانان به موږ باندې مسلط لري او موږ به خبر نه شو کولی ټول ملیان خلک به هم ورته وایي چې تاسو د نوبت بیانول او چې پیسې واخیستل اوس خلکو نن چې دا وشو د شل زرو پوله لپاره موږ به ایمان خلصو موږ به ناروا د ناروا به نه وایو دا په شک د رکوع باندې زموږ ایمان راځي او زموږ طبقه نه دی تاسو به بیا دا په تاسو نه کوئ چې دا پیسې زیات کړه تاسو دا احتجاج به نه کوئ چې دا د امامانو پیسې کمې نو دا ورته یو څو ورځې لپاره راکوي بیا به بندوي بیا به ژوند ته به څه کوي دلته کې د خلکو نه هم محروم شوی وي هلته حکومت به هم نه راکوي نو خبره چې د فکر
ټول مليان ته تغیر غواړي لږه خدای وایي دا ډېره ضروري ده ټول مليان ته وایي چې دا خبره زموږ لپاره سبا کول خبره ده شل روپو دپاره خپل ایمان بیا خرڅ کړو 100 روپۍ به هم ونه شي دا 2017 کې زه په حج کې هم اعلان کړی چې موږ به دې له پیسې ورکړو هغسې زموږ ایمان متزلزل کوي پیسې کمزوري دي اوس هم داسې دی ځان له حکومت د دې داسې دی ډاونلوډ حکومت سره دومره پیسې نشته دی چې هغه د خلکو اوس خپل مکانات او خپل سرکاري ځایونه رهن ورکوي او پیسې اخلي نو دا په صدر کې خو حرام و چې د انجوز پیسې دي چېرته هغه به راکوي وشولي باندې او دلته کې مليان وایي چې انجوز داسې داسې او دلته کې دلته پیسې باندې نور ټول انشاءالله جمعیت والا یو کس نه شي اخیستی خو دا به څوک اخلي دا جمعشنامي به واخلي دا بریلیان به واخلي او دا غیر غماز خلک دي بریلیان چې اوس باید ډېر تکړه دي هغه نه اخلي قادري والا نه دي هغه ډېر تکړه دي هغه نه اخلي او کراچي والا مولانا صاحب سره ګرځي هغه د دوراني په هغه هم تکړه دی هغه هم نه اخلي خو دا نور به څوک باندې بیان بدل ډېر بدنام شو بیا ډېر کار چې کومه اعلان نو هغه پښتو متل دی چې هندو یې خاوند کړه غوړ هم نه شو هغه خبره ده اصول چې دوی د دې بیا د حکومت حمایت کوي چې الله پاک دې شرمای دا څه هغه د ها دې باندې خپل د دې خو ایمان نشته دی د دې ایمان دا دی چې دوی خبره قرآن داسې اسان دی او دوی وایي چې علم مه کوئ خدای په قرآن ترجمه کوئ علم مه کوئ قرآن ترجمه کوئ چې علم تا کې نه وي نو قرآن ترجمه باندې وسو وما ظلمهم الله ولكن ظلموا انفسهم الله پاک دې په دې نه دی کړی نو د دې ترجمه به دې ټول غلط دی دې آیات लगे शीना संग चल ले चलो चलते हैं हाँ अदा जी बस साहब दादा शरीक है बाबा और जा रहा ताकि बस साढ़े बजे बंदा दा कोई इंसान निकल पर उतर ना उसकारों की तरह इसमें व्यापार साइ जमुना इसका व्यापार चक चक मको होस्ट दार शो प्यार चरा वाला उसका उठे शायद बस बिल वर दादा बजाना दादा न पति को मां बस को पूरा ता प्रोग्राम ने कबूल करे मर को खबर थी जितो पमा माने जे ले करे जे दादा माने चोस कम तबर माने पराठे हो खुदा ना ला शेकुम ए छे पमा पराठे पता शुदा ना बस खाना चक चक